زنانو د اعتکاف څه طریقه ده؟ زنانه به اعتکاف ته کوم ځای کې کینی؟ ټیک شوله، مسجد کې کیناستی شي نشي کیناستی او کور کې به کینی، کوم ځای کې به کینی؟ دا د زنانه د اعتکاف په حوالې سره به دی ننني کلیپ کې چې کوم دی تاسو سره په دې باندې خبرې وشي. مسله دا راځي چې زنانه سنت اعتکاف کولی شي خو کور کې به کوي. په مسجد کې د دې دپاره اعتکاف کول زموږ په نسبت باندې دا مکروه تحریمي دی. څنګه چې مونځ دا په مسجد کې نشي کولی مکروه تحریمي دی. د دې فتنې په دور کې چې د پردې پوره انتظام نه وي، نو دغه شان دې دپاره اعتکاف هم په مسجد کې نه دی بلکې په کور کې د دې دپاره څه دی اعتکاف بهتر دی. دا هم سنت اعتکاف دا کولی شي او نیت هم دغه دی چې د سنت اعتکاف نیت کومه د آخري اشرې د رمضان الله ستا د رضا دپاره او بس وردن نه بشي د اعتکاف ځای ته. که په کمره کې څادرې ولګولې دونکاچه ده هلته ځای دی د مانځه چې کوم دوی ځان له جوړ کړی دی په کور کې، بس په هغې کې به کیني، هغې نه بهر به نه روځي. دا به دې دپاره داسې لکه د سړي دپاره چې مسجد دی چې بهر راووته بغیر د ضرورت نه اعتکاف یې مات دی. او که نه دا ټوله کمره د اعتکاف دپاره خاص کوي. بعضې کور دی کمرې پکې سیوا وي، دا وایي چې یوه کمره کې زه کینم او دا ټوله کمره به زما اعتکافګاه وي، نو ټوله کمره هم خاص کولی شي. خو بیا د هغې سره ټچ باتروم دا به ډېره بهتره وي چې بهر روزیم نه د قضای حاجت دپاره. ټیک شوله، د کور کارونه چې دا کله اعتکاف ته کېناسته د خاوند اجازت نه بغیر به نه کیني. که د خاوند اجازت نه نشي کېناستی، که خاوند اجازت باندې به کیني او د کور کارونه به دا بیا نه کوي. خوراک سکاک که دننه د ورلو دپاره انتظام نه نو دا راوتی شي چې خوراک سکاک ځان لره واخلي، خو هلته به ایسارېږي نه، فوري به بیا دننه ځي. دا دننه په کمره کې د پخلي کار هم کولی شي. ټیک شوله، دا دننه په کمره کې چې کوم دی نور هم که کپړې انځي یا استري کوي دا دننه په کمره کې کولی شي. خو دا دې دپاره ځکه ټیک نه دي لکه اعتکاف به پې نه ماتېږي، خو دا ځکه چې دا اعتکاف ته هم کېناسته او بیا هم پکې دا کارونه کوي نو هغه عبادت په څه ټیم کې کوي. او د دې په ذهن چې کوم بوج دی چې کپړې به وینځل غواړي، استري کول به غواړي، پخلی به کول غواړي، دا خو به د ټول عبادت نه وباسي. نو لحاظه دا کارونه به دا نه کوي. او که کوي هم دغه اعتکافګاه چې کومه دا کمره نو په دغه ځای کې دا بیا کولی شي. د قضای حاجت دپاره، د ضرورت دپاره، د دسماتي دپاره د دغې نه علاوه دا د خپل اعتکافګاه نه نشي راوتی. که راووته نو د دې اعتکاف به څه هغه به ماتي. دا مسله شوه جي. او د تاسو ته ویل چې بهتره دا ده چې د کمرې سره ټچ باترومي نو دا به ډېره بهتره چې خپل حاجت پوره کوي او فوري روزي زیاتي به دا نه ایسارېږي، ورنه بیا به اعتکاف صحیح دا به ماتي. او که نه ټوله کمرې خاص نه کړه نو پردې دې راتاو کي څه ځای دې خاص کي او بس په هغې کې به ناسته د هغې نه به بیا کمرې ته هم نه روځي. که د هغه ځای نه بیا کمرې ته راووته بهر خو څه کې که کمرې ته راووته نو اعتکاف به صحیح اعتکاف به ماتي. دا مسله شوه. اوس بعضې زنانه داسې د که هغه اعتکاف ته کېناسته او د مطلب خاوند دی موجود دی او خاوند مطالبه د جما وکړه، د کوروالی وکړه، نو د اعتکاف په حالت کې به دا کوروالی نه کوي. که کوروالی وکړو نو په دې سره د دې اعتکاف څه شو؟ دا مات شو. او د اعتکاف قضا به پرې راځي. وروسته به چې قضا راوړي نو روژه به ورسره ونیسي او یوه ورځ او د یوې شپې اعتکاف قضا چې کومه ده دا په دې باندې راله. نو په دغه حالت کې دا جما نشي کولی، د خاوند نه به اجازت کوي او دا که خاوند مطالبه کی نو دا به عذر پیش کوي چې زه په حالت ته څه کېمه د اعتکاف کېمه، لحاظه زه جما نه کومه. مطلب داسې دا کار په حالت د اعتکاف کې ټیک نه دی او دې سره اعتکاف خرابېږي. او دغه شان چې کوم دی که زنانه د نفاس یا د حیض په حالت کې ونو د اعتکاف ته نشي کېناستی ګورئ. او که نه پاکه کېناستله خو په حالت د اعتکاف کې څه رالی دا بیماری راله نو بیا د دې اعتکاف څه شو؟ هغه ختم شو او بیا به وروسته د دې یو ورځ او یو شپه څه ده هغه به قضا راوړي، خو سره د روژې ګورئ روژه به ورسره نیسي. بغیر د روژې نه چې کوم دی سنت او واجب اعتکاف چې دی هغه بغیر د روژې نه نه کېږي. نو دا د زنانو د اعتکاف حوالې سره څه مسلې وي. اکثر موږ واورو زنانه اعتکاف له ځای خاص کړی په کمره کې او بیا کمرې ته روزي ناستي، نو دا کار چې کوم دی دا څه دی دا غلط دی. دې سره اعتکاف ماتېږي. د هغې سره زیتي ناسته پاسته هغه ګره سړو اعتکاف دی په مسجد کې د ګپو شپو دپاره ناسته هغه هم ټیک خبره نه ده. د دې سره زیتي ناسته ولاړه چې هغې کې ګپ شپ راشي او هغه دا د عبادت نه وځي نو دا ښه خبره نه ده. نو دا د زنانو د اعتکاف په حوالې سره څه خبرې وي چې د زنانه دا سنت اعتکاف ادا کولی شي. په کور کې به کوي، د مسجد نه په کور کې د دې دپاره څه ده دا بهتره ده. عبادات دې کوي، تلاوت دې کوي، ذکرونه دې کوي، دا هر څه دې کوي. په دې باندې به الله پاک دې ته څه ورکوي؟ اجر به ورکوي. د زنانو د اعتکاف په حوالې سره ټولې خبرې به ما د کلیپ کې نشر کړي نه وي. شاید چې ما نه پکې ډېرې خبرې پاتې شوي وي د وخت کمي په وجه او د کلیپ د اوږد کلیپ د بوج جوړېدلو په
وجه. نو لہذا څو مختصر خبرې او ضرور خبرې هغه مې تاسو سره شیر کړلې. تاسو یې ملګرو سره شیر کړئ. جزاکم الله خیره. احسن